دې ظالم ولې مړه کوله ولې روزي دې نشوه ورکولې ساتلې دې نشوه ماله به دې رالېږلې وه چې هلکه خور دې سنباله که طلاق ورکوم ورکتله زه ما نوم ابراهیم شاه دی بټګرام تانه کې ایس ایچ او یم په 5 تاریخ باندې چې کوم دی اسماعیل محمد اسماعیل موږ سره د ریپورټ وکړو چې زما ښځه ده رابعت نامې ده هغه دوه ماشومان سره ډاکټر ته تللې ده په 4 تاریخ باندې او تر اوسه پورې چې کوم دی ارا نخله موږ د هغې رپورټ ولیکه په ورځ کې انکوایري م شروع کړه او زمونږ ډي پي او صاحب او زمونږ ډي اس پي صاحب دې افسرانو چې کوم دی یو ټیم جوړ کړو چې وګوري چې دا ماشومه دا زنانې چېرته تللي دي دوه ماشومانې یو 2 ورځې تېرې شوې نو موږ ته سر کې اطلاع میلاو شوه چې یاره دغه هنتې په دې الهداد خیلو په دې کنډرو په دې پټو کې زنانه او ماشومه مړه پراته دي چې موږ ورلو نو واقعي چې هغه هنتې هغه زنانه موږ ته لاش میلاو شو هغه ماشومې لاش میلاو شو او دا بله ماشومه چې کوم ده د کال نیم ماشومه ده یا 8 میاشتو دا دې سره ژوندی هغه دا ځای کې ناسته وه موږ دستۍ کې چې کوم دی دغه مړي را چوت کړه هغه م هسپتال ته ورسول هغې له م کاغذات جوړ کړل او هغه پوسټ مارټم ریپورټ یې موږ له وکړو خو د دې هلک چې موږ څه کلي ریپورټ کوو نو دا اسماعیل د په موبایل باندې موږ کار شروع کړو د ده موبایل باندې موږ کار شروع کړو نو چې د سی ډي آر موږ له راوستل په هغه ټایم باندې چې کله دا موږ ته د مړي میلاو شوي د ورځې نو چې موږ وکتل د موږ ته دروغ ویلي چې یاره زه خو دا ما را ښځه تللې وه د دوی لوکیشن چې کوم دی یو راته نو موږ په هغه باندې اصل مخکې نه لږ ډېر شک وو یا چې موږ انټارګیټ کړو پراپر نو هغه خپل داستان کلاو کړو چې دا ښځه ما چې کوم دی نو دا خپله لوره په دغه ګنو ته ما بوتې دا ما په خپله باندې وژلي دي او دا ماشومه به تې ما راوړله او دلته مې دې سره کېنولی بیا وایي چې یاره دلته 3 خبرې کولې اول دا وایي چې دې ښځې ما له دمکین راکوي چې زه به دې په چا باندې وژنم یو دغه او بلې دا وایي چې دا یاره دا ښځه زما ده به یو بل سره خبرې کولې دا بچلند او ما په دې باندې راکړه دا 2 خبرې زموږ ته ظاهرې کړي دي د شپږ بچي دي شپږه او ټولې لوڼه دي او دغه یو لور چې کوم دی دغه کومه چې 45 کاله د ښځې سره مړه پرته وه د دغې نه علاوه 15 ماشومان یې د نورې دي دا د چېرته یو ښځه راوستې ده او دا چېرته پنجاب نه راوستې ده په پنجاب کې اوسېدلي دي نو هغه د کشره ښځه ده نو هغه هم د ده سره چې کوم دی په کور کې ده اوس د ده په نکاح کې ده د پروګرام تانې ډېر شکریه ادا کوم د ډي پي او صاحبو بیما سره ډېر زیات تعاون وکړو مجرم یې راجیر کړو او چې خپله ښځه خپله لورې د 7 کالو بوتله چې ورته تېزندی واچوله پانسي کړو بیا ترې راغی او دی ورته پرېښود جي دې 4 شپې په ګنو کې کړي دي جي ته یې ساتلې ده چینجي مینجي دې ته ور ساتلي طلاق پرې ورکړو ما ته به دې رالېږلې ما ساتله تا مړه کوله ولې ظالمه تا ولې مړه کوله زما خو دا درخواست زه غریب سړی یم جي زه خپل تعاون غواړم همت غواړم د حکومت نه او وزیر اعظمان نه چې ما سره انصاف وشي او دا واړه بچي دي جي دا زما بچي دي دا زما بچي دي دا مالوي دغه کړي دا به زه ویم زه امام یم جي دا ما نه هېڅ شرۍ نه خرابېږي د دې به لوریانې کېدي یو لوري شوه دی مشرۍ ده بله لوري شوه بله لوري شوه دی د پنجاب کې بټۍ کار کو هغې نه چې ښځه راوتښتوله چې ښځه یې راوتښتوله بیا په هغې کې جرګې مکرې کړې چې خور مو ورته چې دا تا ښه کار ونه کړو د بچي ورکو خو الله کار دی بیا پکې فیصله کېناسته خبره حل شوه چې زه دې له هم حق منم او غیر هم حق منم ویل صحیح شوه دا وخمنه بیا چې دې بیا لور وشوه د هغې هم لور وشوه د دې لوریانې کېدې او دا به یې والې او ټکولې او هر وخت یې بې عزته کولې چې ستا لوریانې ولې راوړې اخره کې یې مړه کړه هغه خرقیان یې روانه کړه او بویې تلو پانسي کړه نو 7 کالو لور یې مو سره جي پانسي کړه مړه یې کړه ورته دی ورته 4 شپې په ګنو کې تېرې کړي چینجي ورته ورختلې وو ماشوم کټمرانو خوړلې ده جي هر څه خوړلې ده زه ولې تباه کړم طلاق په دې ورکړی ما ساتلی که نه خپله خور زمې خور ته نه مړ کړی زمې رور مړ کړی د رور داسې رور چې داسې ما هم چې ته چې کار نه دی کړی که هغې به چې کو داسې پوښتنه ښه زما نه ده لیدلې لکه هغې به چې کو تماشې ولې په سرې ښودې جي مړی کې ولې دغه چولې تېزندی په کور کې څو سوځلی جي خو دې خور مې موږ ته غږ نه دی کړی چې ملک د پښتو دې مې رونو ته نه وایم ویرونه یې بیا راباندې خفه کېږي زه خپل وخت تېروم بس جیمېل دی شوی چې راغلی ما نه مې څه تېرېږي نه خو بس دننه مې بس لار ته واره ختمېږي چې ستومان روزم چې که دا ځمکه چې ودې زه پکې خدای وردن نه کړی نو ښه وایي او چې زه په دغه ستومانو دا هغه په هغه ستومانۍ هغه څه کړی خو الله تعالی بخلي خو د خپلو د وروستو لوریانو ته چې ګورم لکه ما دا ګل په شان بچي تېر شوي هغه چې زه ګورم ما ته اوس هر څه راته مخکې مخکې جي کېږي
دا څه تا مخکې ولې نه کړ څه دا سوچ کې نو دا نه تاسو چې په کلام چې په څه ته ما راځو نو باران باندې راو تاسو خپل کار جاري ساتو ته وای نو زه په پاتې روان راځم زه په پاتې روان راځم نه جی غټل ته په نو